دا ورسره ډېر شي، ډېر زیات ورسره چې ډېر راشي. او یو دا چې هغه بالکل هغه یو خالي حال وي، نو موږ یې داسې چې ډېر راشي، داسې نه ده. د برکت د معنی دا په تشنرو کې کوم نه ملاوي چې علماء سره چې دا لفظ د دې هغه وضاحت او مفهوم دا چې نه ملاوي. څنګه مثال اوس یو سړی 1 लाख روپے تنخواه چې دنو کې راځي، ډېر زیاته د دنو تنخواه ده. گزاره به دنو کې هغه په دې وخت نه خدا به وایي چې دا نوم داسې دی د 2 लाख روپو چې دا لوی اغوستي شي. خو چې څنګه تنخواه وایي نو به کړی شي د بچی چې کوم نه هغه مرض باندې دنو دا پروت دی. کله هغه چې دنو دا دوایي ورکړي ډاکټر چې کوم فیس والی دا تر سوالي او سره چې کوم نه په کچارو کې تاریخ ورکړي تر فیس ورکړي. نو دا د هیڅ ډول دیوال نه لري په دې برکت په دې کې دې نه نشته. اعلان د فورن بس خپل پر ځای باندې ورکړي چې دې نه شي. بل سره د 20000 روپے تنخواه هغه چې د والي 20000 روپے تنخواه هغه والي دې خوشاله سره کوم راځي یو کلیو سودام دا کار کوم راوړي ورونه پیسې په حواله سره دا ورکی اخلاق هم ورکی بیبي ته ورکی او هیڅ قسم چې له صدا څخه پر جاري دا چې دې لري برکت چې دې په دې کې او په الله کې دا چې فرق چې دې نو وخت کار دی واضح فرق شان دی انسان ته الله تعالی الله صحت کی برکت په دې مال چې دې نو دا برکت دې نو دا ورکړي. مثال په ډول یو سره غنم او روپې دې نو خپل پرتش بوخري ډېر خوب کې دې دا ولګي بل صحت برکت نشته. اته وي تاسو د اتحاد او رسېږي انسولین باندې نه قابو کیږي ته به غنم نو خوري دا غنم هغه ګوشت کوي نو دا دې له شو اوس دا غنم دا راځي چاپ او هغه ګوشت کوي دا خوري بس هڅه برکت د دې دې دا نشته. الله تعالی دې هر سین دې خالق کوم دی او رازق کوم دی د ټول انسانيت. نو بیا الله تعالی حکم کوي چې تاسو قامت صلات کوي او ادایي دې زکات چې نو کوم دا وسره کوي. فرض عبادت چې نو هغه دې زکات چې دې څنګه چې موږ فرض دې روزه فرض دا حج فرض دې مالدار باندې د زکات حیثیت کوم چې دې مقدار دي. دا هغه زنانه یو کډاری کوي رسول الله مبارک وسلم بالا حدیث مفهوم دې چې کوي یو سړی د زکات مال خلق مرد شو آخرت فرض په وغاړه کې دې کوي عذاب او لمون دې ورته دې له عشرات او وی خطرناک چې کوم دې موزي اشیاء جوړي دغه عذاب ورته یو دا هر څه ورته دا او دې په هدف او لمون دې 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 دا وی چې مال کې برکت دا وی دې دې او صدقو په مال کې برکت وي او چې دا زکات نوري په کې برکت وي. اوس په ظاهر ایاز بالله دې نو تخکار چې نه خدای دې لري بیا چې ذکر موضوع مذکور بیا دا راځي دا د خپل دې د اوس دا دې نه اضافه یې کړای چې سیوا دا به دې کیږي. الله تعالی انسان ته حکم دی دا هر څه دا تجارت او دعوت دا هر څه دې کوم دې مولانا ته عثماني سے ورو مولانا لوازه کی زکی کیفی رحمۃ اللہ تعالی او سے کوم پرچے دي حضرت دې نو فرمایي چې بلاور کې د اردو په بازار کې کتابونو یو بهترین تاریخي دا چې راځي بهترین کتابخانه چاپخانه د پاکستان د هندوستان د تقسیم نمک کې دا څه جوړ شي. لکه په بازار کې دا دکان اداره اسلامیات یو ډېر معلوم شي کوم دا کتابخانه ده او چا په دې د بهترین دی لوی د تعبیر څخه سین دا کې د شاعت دا چې دی کوي. په حضرت کې چې یو رسول کوم باران شو زیات کومې چې بس د کور چې دی نوزو بس یو موجود ځکه چې په دې وخت کې بګار کې د سره شي او ګام مهاراج اسلامي کتابونه سناول او دایس کوم نشته چې خلک ګرځي نو له هغه وسه په دې نام کوم کور کې باران دی او بیا ځو کوئی ناسا بڑھګرات نه دا دکانداری تجارت دا خو زما الله تعالی یو کاروبار او ذریعہ معاش ګرځولې دي. زما رزق الله پاک هغه دین چې د معنا راکې ناس درنه وجزه نه کړم چې ګورم په دا باندې الله تعالی سیوا چې کوم دې زما فروغ چې کوم دا ما فورن ورته دا عقیده نو خپل شو چې دا هر څه الله پاک دې ورته کبارانی ګرې انسان رزق چې کوم الله تعالی دا به دې ورته بیا چې څنګه په انسانانو باندې یو جاری حقوق دي اسلام دا شان دي مالی حقوق
لوی اهمیت چې کوم ځای لري دې موقع باندې د تاسو څنګه کوو چې د عام د خلکو معمول دی چې د زکات د اهتمام دی په رمضان کې ویل کوي او یا په رجب کې چې ویل کوي حالانکه ضروري چې د نه ده او د خلکو باندې خیال کوي چې په دې کې فضیلتونه چې دي زیات کوي ایک نسبت 70 کې الله پاک د دې ورګي نو کوي الله پاک کوي نو هم دا څه کوي کول شي خو په دې کې د زکات په مال کې ډېر څارول چې په رمضان کې ورکم او دې رسو دا دې ډېر کوي نو بیا باندې یو کال ودا راځي چې لوی فرق به دې لا محسوس شي چې دا باندې هر کال ورته کبيري بیا به نقصان دا خسران په یوم کې دې راځي شي الغرض یو په مثال دې زکات کړي دې ورکي په رمضان کې ورکي یا په هر میاشت کې دې ورکي نو د ټول مال په دې باندې دای کی څه څنګه زکات لکه مثال په تور یو څه مال چې پروت دی په دې پښتو کې په عام الفاظو کې سلويختم روپے چې په کوم مال باندې کار کیږي نو پای کې سلويختم روپے چې دې ورکي اوس د مال د نصاب را دا چې دې وداري او نصاب شریعت کې نو متخوله ده دوی په 500 کولو سپینو کې د قیمت نن ما تاسو کو 2300 روپے چې کومه دا سپین ټول باندې د قیمت د بخور او د دې علاقو نو چې دا د ساري باغ ټولو قیمت چې کومه نظر ورکړي د 2300 روپے او دا غیر سماج چې د جوړشي دومره روپے سره په کوم کې چې موجود دي یا سره سونا او سره دې موجود ده عام طور خلک په یو لوی غلط فکر کوم تر دي چې دا ځانه چې کوم سونا استعمالي د کور په استعمال په دې باندې زکات نشته په دې باندې زکات دی زکات په دې سوسونو باندې کوي دي نقدیت باندې مال باندې تجارت د مال باندې زناور چې کوم دي سره سپین چې کوم دي اضافي سامان چې کوم کوم چې کوم دي شریعت چې کوم دا حکم دی اوس د دې نه علاوه یو قیمتي ذات دی لکه یې اوس هغه ځای چې کوم دي د پای باندې زکات قیمتي یې جواهرات دي او یو دې مثال د سونا نقل کوی نه ده باقي باندې دې ورغړي زکات د سونا د سپین څخه دې په عقل باندې په نقل باندې عقل باندې زکات دا به دې ورغړي الله تبارک وتعالى چې یو کسر مال کوي کال په دې نه دا وشو او دا په دې باندې شو سونا وسره هغه باندې کال کې دې شو د ځان تر مسله د فقها او مفتیان ډېر زیات څه خاص کوي اوس بالکل هغه خبره د رسالت څخه مجران وي چې د زمکه احساس ته بالکل دا چې کوي نه دا په دې وخت کې وي چې په دې ټول سونه چې سره راځي نو زکات پاره باندې دې دا څه دا په دې کې چې شریعت ته حکم دی چې یو سړي سره صرف سونه دا سره دې موجوده ده صرف سونه د سره سپینو نشته تجارت سامان نشته د کور ضرورت استعمال سامان کرنے کو نشتا نقد وسروں مثال جو پیزو لس روپے چې نه نشتا او د سره وټولې د سونا وګورئ دا څه ممکن چرته چې نه داسې دي نو په دا باندې د سونې زکات دا به دې نشتا خدا نشتا دا څه نشته بل خاطر وګورئ ټول د سونا نن دا یې قیمت چې 2,09,000 روپے دا نه راځي یو کس سره تاسو لپاره یو کلاو سره د کتل سپیډراتي نقو سره یو 200 روپے زر چې کتل پراتی دا هر څه دی راوندي چې مثال په تور کلاو سره دا دوله په فرض کې نه دا شو کومه شپه دې خاصه نور وسره شوې دا د سپینو د حساب نه وړي نو دې چې کار کیږي نو د دې زکات په لور 40 روپے دا وځي دې ورکړي اوس یو کس سره د دې مال سره نه کبیر دا پوښتنه فرض کړه دا کار د کار په سر کې ورکو لکه مثال په دې یک رمضان کې په اوس کار کې نو زکات دې نو ورکو خپل حساب او کتاب دې ورکو او ورکو اوس روزه بیا روانه ده یک رمضان باندې ورې خپل حساب ما سره څو پیسې چې کړې خو په هر روپے باندې تیرېدل د کار شرط کړل نه دي مثال په تور د سره د شوی رمضان کې وسره چې لا په فرض کې وسره دی او دغه د ورته کار دغه د ورته اوس دا روان چې کوم رمضان یکم دی نو په دې کې څه به لګېږي